طارق پټان هم راغلی دغه راته ووایه. بالکل جی هغوی راغلي هغوی یو ملګري له مخکې مونږ کار کړی نو هغوی بیا ماته وویل چې را طارق پټان صاحب دي وایي ایمیلیر زه خو د هغې هم غټ پین یم کل نن سبا پکې د یووي د شیټ ماربل راغلي دي د پوم شیټونه دي په دې کې بیا پکې د یووي شیټونه راغلي دي دا مو ته وښیه. دا شیډونه چې کوم دي بالکل لکه داسې دي فلیکسیبل دي دا سټیکرې راغلي دي دا کمرو کې خلک او چې دا کمرو کې دیوال لپاره خلک تیاری میډیاوال تیاری یا ستاسو کم چې مینوال ان شاء الله هغوی ته به سپیشل ډسکاونټ ورکو ان شاء الله چې څونه موږ نه کیږي او چې راتلل ستاسو نامه دې راتخلي چې یاره به زه د جلال به یې سړی یم نو ان شاء الله هغوی ته به سپیشل ډسکاونټ میلاوي. السلام علیکم ډیر ویورز تاسو ګورئ ډیلی خیبر او زه ستاسو کوربه جلال صافي دا وخت اخوی کې په مین ملکن روډ باندې قاسم عثمان خیل سیلینګ اینڈ ہوم ډیکوریشن سنټر کې موجود یم. دوی سره خبرې اترې کوو د دوی دغه روزګار والي سره دغه کار والي سره موږ سره اوسئ یعنې ډیلی خیبر سره راځئ قاسم عثمان خیل سره ستاسو ملاقات کوو موږ سره. سړی بس په دکان کې موجود دی او ګیر هم کو. السلام علیکم قاسم بھائی څنګه خیر دی ټیک خیر دی امن دی خیرونه شکر دی الحمدلله جی. قاسم بھائی بار خو بورډم کتونکو ته وښودو او دغه هم پکې وي چې یاره دوی واپر لګولې نو اول خو راته دا ووایي د دې دکان پرانستم کله کړې ده په تخبې کې دا سټارټ کله اخیستی حالانکې کتونکو دوی دوه برانچ دي یو په شیرګل کې دی یو په تخبې کې دا کله سټارټ اخیستی برانچ د دې برانچ کوم سٹارټ مونږ اخیستی دی هغه 2024 اگست نه مونږ سٹارټ اخیستی کنه الحمدلله او دا دویم برانچ کوم دی دغه تقریبا 5 مهینې وشو چې هغه سٹارټ مونږ اخیستی شرګل برانچ هغه او جی خادار ته وای تاسو چې کله دلته سٹارټ واغس په تخبې کې به د ملکن روډ باندې کوم چې پاتې چوک دی پاتې کلا چوک سره د دغه دکان دی نو دلته چې سٹارټ واغستو نو پوزیشن سو د عوامو فیډبیک څنګه راتلو نوې روزګاری نو اکثر لک ټپ ټی پی څه پوزیشن پړمبو سٹارټ ورځ یاره شکر الحمدلله شکر او په هر حال ایستل پکار دی کنه که روزګار خې که نه خې نو شکر په هر حال ایستل پکار دی او شکر دی ریسپانس د عوامو مینه ډیره وجي ریسپانس ډیر خپل رااله او شکر الحمدلله لکه تقریبا دا دویم کال سٹارټ دی نو خر ریسپانس راغلی دی او روزګار الحمدلله خپل روان دی په دې حال باندې ډیر شکر دی. پټان چې کوم یو ریسرچر دی زه به مدنن سبا د پښتنو یو ساينسدان دی داغه ویډیو ما دوی سره کتلی ونه به ته ما ته پوښتنه کوم چې قاسم بھائی دا څه قصه راغلی چې راغلی هغه صاحب سیاسي سټوډیو ځان له تیارول هغه لم دوی کار کړی لکه تاسو وګورئ چې هغه یو کار کوي د ځان د پاره یا د بل د پاره ډیر جوړ سوچ کوي نو هغه انتخاب هم داسي چې داغه انتخاب قاسم عثمان خیل نو پوه شي چې د کار کې وسې قاسم بھائی طارق پټان هم راغلی دغه راته ووایه. بالکل جی هغوی راغلي هغوی یو ملګري له مخکې مونږ کار کړی نو هغوی بیا ماته وویل چې را طارق پټان صاحب دي وایي ایمیلیر زه خو د هغې هم غټ پین یم بیا ما څه میله هم شو نو ماته ویل چې را داسې زمونږ زه به یو روم تیاروم خپل سټوډیو دپاره نو بیا به راله کېمل بې فکره شي انشاءالله هغوی له هم بیا یو سټوډیو تیاره کړه کور کې نو سټینګ مولا برابر کړو نو بس کار نه مطمئن وو به بل کار یو غموله به مونږ وکړو گاوند کې نور نو الحمدلله کار داسې په کاری چې لکه مطمئن یو هم تاسو نه کنه چې یو کار نه تاسو غاک مطمئن نو هغه تاسو له نور غاک هم راولي نو الحمدلله کار مونږ د ایماندارۍ کو او مطمئنۍ کو نو الحمدلله په دغه بیس باندې شکر دی بس کتون کو ته بورډو خو دوبار تاسو لیکلي چې ډیکوریشن اند سیلینګ اند ہوم ډیکوریشن نو د سیلینګ نه علاوه تاسو نور داسې سری د کور د ډیکوریشن لپاره دغه کتون کو سره او جی بالکل نن سبا پکې د یو وی د شیټ ماربل راغلي دي د پوم شیټونه دي په دې کې به پکې د یو وی شیټونه راغلي دي دا متوخه دا شیډونه چې کوم دي بالکل لکه داسې دي فلیکسیبل دي او د دغه شکل کې راځي دا کوم چې دا دغه نه لګي دی المارو کې دا شیډ غونډه او جی پلاستیک شیډ دا لګي دا نن موږ یو دغه تیار کړو ویډیو تاسو لګ دا کوي نو هغه به شیرم کې ویډیو وام به ویني او جی او دا سټیکر راغلي دي دا کمرو کې خلک او چې دا کمرو کې دیوال لپاره خلک تیاری میډیاوال تیاری یا بیت شاته چې کوم دیوال تیاری یو دیوال په ټوله کمره کې هم لګولې شي ډبل ټیپ نو خسته شیډونه دي خو بالکل واټر پروف شیډونه دي او ان شاء الله خو مناسب قیمت په لګوي که خیر تاسو او تاسو کوم مینوال ان شاء الله بس رښتیا کتون کې وو چې صاحب پر لګولې پر زمونږ د تخبې چا پیر چل چې څومره ولست د هغوی دپاره که تاسو کومه پورې نواره هغه به تاسو کوم چې مینوال ان شاء الله هغوی ته به سپیشل ډسکاونټ ورکو ان شاء الله چې څونه موږ نه کیږي او چې راتلل تاسو نامه دې راتخلي چې یاره به زه د جلال به یې سړی یم نو انشاءالله هغوی ته به سپیشل ډسکاونټ میلاویږي زموږ د طرفه انشاءالله. کتونکو په ویډیو چې څوک راځي زموږ د سایډ نه زموږ دغه ویورز راځي نو هغوی به بالکل دلته ډسکاونټ ترلاسه کوي. قاسم بھائی اخره کې که څه میسج ورکړې د تخبې د ولس په نوم یا خپل د کانټیکټ نمبر دغه هم شامل کړي. بالکل چې زمونږ خو مین چې کوم ځای دی پاتې کلا چوک تختبۍ د احسان جوس سره بالکل ټچ دی زمونږ په تخبې کې بل برانچ نشته یو برانچ دی په شرګل کې دی المدینه سیلینګ په نوم باندې کنه التمروري نو زه به عوامو ته دا فیل دغه ورکم جی میسج چې ان شاء الله دلته د راځي خو په مناسب قیمت کې کسلینګي کوال پینلی کوال سټیکری چې سوړي ان شاء الله
ښه د ایماندارۍ کار به ورته کېږي او سیز به ورته انشاءالله یک نمبر کوالټۍ والا سیز میلاویږي. زمونږ د عوام زیاتره داسې وي چې هغه لږ پیسو له اهمیت ډېر ورکړي چې یاره ما ته خو پلانکي 500 کمې ویلي 1000 کمې ویلي خو 500,000 ته مه ګورئ کوالټۍ ته وګورئ او کار ته وګورئ جي او جي تاسو کم از کم په کمره باندې 50-60,000 70,000 خرچه کوئ نو کم از کم ستاسو کار داسې راشي چې هغه به د ټول عمري بیا نه چې داسې ستومانه وي. داسې ډېر کسان راغلي وي بیا وروسته ستومانه شي خو بس زه به دوی ته دا میسج ورکړم چې انشاءالله تاسو ته به کار دیږي نه ښه د مطمئنۍ کېږي. اخره کې نمبر هم ورته ووایئ. زمونږ د موبایل کنټیکټ نمبر 0349 دا ټیلنار دی په دې واتساپ هم دی او یو دی 0312 087 81 دا زوم دی. صحیح ډېره مننه خوشحاله شي قاسم بھائی. کتونکو دا و قاسم عثمان خیل چې د چا په تخبې کې په پاتیکلا چوک سره په مین ملکن روډ باندې د سیلینګ ډیکوریشن دکان دی. بل برانچ په شیرګل کې دی. تاسو وکړو نمبر هم په سکرین چلیږي. که څوک هم خپل کیمرا خپل کور خپل دفتر ښایسته کول غواړئ د ډیکوریشن د لارې نو بالکل قاسم بھائی سره رابطه وکړئ. ډسکاونټ بندل درکوي او بل زموږ د تخبې د سیمې سره تعلق دی نو چې بیا موږ سپورټ کړو نو انشاءالله دا روزګار به ترقي کوي چې ترقي کوي هغې به موږ ته ټولو ته پیدا انشاءالله. څوک هم زموږ دا ویډیو دا وخت پورې مخکې شیر کړئ ټولو کتونکو سره چې چاته ستاسو د دې ویډیو له کبله پیدا میلاو شي. انشاءالله بیا به راځو د ډیلي خیبر د لارې به تاسو سره مخامخ کېږو. تر هغې پورې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د الله په امان.